إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मोहतरम सामीन किराम, रब्बे कायनात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला ढेर लुया दरजा वर्कड़े दा प मखलूक़ातों के द टोलुना अज़ीमुल मर्तबत और द टोलुना अज़ीम दरजे वाला इंसान आगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीरत हवाले सरा हर हैसियत सरा आला दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लची अल्लाह कम शागर्दान कम उम्मत कम ग़ुलामान वर्कड़ी दी आगम द दुनिया द टोल खल्को न आला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न अलावा 1,24,000 पैगम्बरान रागली दी। नबी अलैहिस्सलाम न अलावा द हर पैगम्बर द पार अल्लाह उम्मत रा ले गले दे। दाग ख़ास यो ग्रोह यो डले रा ले गले दा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त संग च सरदार दो जहान ला आला मर्तबा वर्कड़े दा। दगरंगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लची अल्लाह कम उम्मत वर्कड़े अगा उम्मत लेम आला मर्तबा वर्कड़े दा। नो सोच कवा ची द कम इंसान ग़ुलाम आलावी अगा इंसान ब पखपल सुमर आलावी। چې د کم انسان خار د ټولو خارونو سردار وي نو هغه انسان به څومره لوی سردارۍ باندې فایز وي. چې د کم انسان کلی د ټولو کلی سردار وي، د کم انسان د ژوند ټول حیثیتونه اعلی وي نو هغه انسان به څومره اعلی وي. او د دې اندازه د قرآن نه لګي چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن او حدیثو کې یو طرف ته اعمال بیانیږي، بل طرف ته معاملات بیانیږي، بل طرف ته د نبی علیہ الصلاۃ والسلام اخلاق بیانیږي او داغه سیرت بیانیږي. گویا کې خپل کتاب حالانکه الله خپل کتاب اصلا د احکاماتو د پر را لګلې دي چې خلق دا احکامات اومني او دوی کامیاب شي، خو الله رب العزت پکې بیام سیرت بیان کړي دي. ځکه احکامات منل الا آسان وي او د هغه چا عمل باندې انسان ته عمل آسان وي چې هغه انسان خو پیژني کنه. چې ته یو کس پیژنې نه نو دغه خبره به څه ومنې. نو دی وجې نه الله رب العزت قرآن کې یو طرف ته د سیرت بیان کړی دی، د نبی علیہ السلام اخلاق بیان کړي دي، د نبی علیہ السلام زندگی بیان کړی دا، داغه مختلف صفتونه بیان کړي دي، القابات بیان کړي دي او داغه مرتبه بیان کړي دا. نو دغه رنګي چې کله انسان د یو کس د مرتبې نه واقف شي نو بیا هغه سره مینه پیدا شي، او چې کله د چا سره د انسان مینه پیدا شي داغه خبره منل به آسان شي. نو دی وجینا خبرې به منی خو د هغې نه وړاندې به د سیرت نه ځان خبرې چې ته د نبی علیہ السلام د سیرت نه خبر نه، نو د نبی علیہ السلام طریقو باندې عمل کې تا ته کامیابی به نه ښکاري.
او چې کله تا ته پته وي چې دا سردار دو جهان دی، د دوانو جهانو سردار دی، نو د د خولې نه وتلې خبرې، د د بدن نه وتلې عمل، دا د دوانو جهانو سرداری به تعالی درکوي. نو دی وجه نه الله رب العزت صفتونه بیان کړي دي، او داسې صفتونه نه الله قرآن کې وایي د دې پیغمبر او د د امت تذکرې، مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، وایي د دې مثالونه الله وایي ما تورات او انجیل کې بیان کړي. تاسو سوچ وکئ د صفت د ټولو نه اعلی مقام دا دی، د صفت د ټولو نه اعلی مقام دا دی چې یو انسان نه وي او ته د هغه صفت کې په مخ باندې صفت خو کیدای شي د دې وجې نه کې هغه نه یریږي، کیدای شي دې وجې نه کې چې هغه راله څه امداد راکړي یا سداد راکړي، خو چې یو کس نه وي او ته د هغه صفت کې نو معلومیږي چې دغه کس د دې صفت وړ او قابل دی. ځکه ته هر ځای کې ښه بیا عزتمندو چې یو انسان بالکل موجود نه وي او د هغه صفت کې، نو دا انسان نشي کولی. ته د خپل بچي صفت نشي کولی چې ستا لا پیدا شوی بچی نه دی، ته به د هغه څه صفت وکړې چې د هغه رنګ به صحیح او د هغه به کردار صحیح، د هغه به اعمال صحیح، تا ته هېڅ پته نه لګېږي. بلکې چې کم بچی ستا پیدا شوی دی، ستا په غی کې دی، تا سکول مدرسه کې اچولی دی، د هغه هم پته نه لګېږي چې د هغه نه به څه جوړېږي. نو د خپل بچو سړی ډېر صفت نشي کولی، ځکه یو انسان عزتمندو 100 کاله په ایمان کې وي او 100 کاله بعد په تیارو کې لاړ شي. یو انسان 100 کاله په تیارو کې او هغه بیا رڼا ته راشي، نو د چا صفت په دنیا کې نشي کولی، هېڅ پته د انسان نه لګي. دې وجې نه موجوده کافر ته به هم لعنتي نه وی په نوم سره چې فلانې کافر لعنتي، ځکه د لعنت معنا ده د الله د رحمت نه لرې. کیدای شي دا 80 کاله بعد الله د رحمت ته رانږدې شي، او د 80 کالو والا مسلمان چې د الله رحمت سره 80 کاله تیر کړو او په یو دقیقه او په یو ساعت کې د الله د رحمت نه لرې شي، نو لعنتي خو بیدا شو، هغه نه شو، هغه کافر او هغه رحمتي شو، او دغه مسلمان دی او دا لعنتي شو. نو دی وجې نه د چا نوم اغستل او د چا ته ګوته نیول او هغه ته لعنتي ویل صحیح نه دي. داسې ویلی شي په کفارو د خدای لعنت کی، په منافقانو او په دروغجنو د خدای لعنت وي، خو یو سړی به ټارګېټ کې نه او هغه ته به ګوته نه نیسي چې په ده باندې لعنت، د دې نه منه راغلی ده، چا ته به مردود نه وي. خدایوالی موږ پښتانه اکثر وایي خدایوالی دی، خدایوالی لعنتي مردود رانده درګاه شړلې شوی د الله د کور نه، دا الفاظ به د چا دپاره نه استعمالي، د دې نه منه راغلی ده. صفت باندې ویلی شي یو سړی دروغ وایي یو ځي کې ته ورته په دروغجنو د خدای لعنتي، داسې ویلی شي. جنس طرف ته او صفت طرف ته نسبت کولی شي، شخص طرف ته اشاره نشي کولی. نو کافر ته هم نشي ویلی. وجه څه ده چې نظام بدلیږي را بدلیږي، چاته پته نشته چې کافر به ټول عمر کافري، مسلمان به ټول عمر مسلمانی، ښه انسان به ټول عمر ښي، بد به ټول عمر بدي. نه دا قاعده نه ده، دا د الله یو نظام دی. کله انسان خراب وي ښه شي، کله چې کوم یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، الله د مړو نه ژوندي پیدا کوي. نو د ژوندي نه خو به غم تمه لري، الله وایي زه د مړو نه ژوندي پیدا کوم او د ژوندو نه مړي پیدا کوم. د دې یو تفسیر دا دی، الله وایي زه د بدعملو نه نیکعمله پیدا کوم. د بدعمله انسان مثال د مړي دی، د نیکعمله انسان مثال د ژوندي دی. الله وایي زه د دې مړو نه ژوندي را پیدا کوم او د ژوندو نه مړي پیدا کوم، یعنی د نیکعملو خلکو نه بدعمله پیدا شي. دا الله په زور کوي؟ نه، جبري قانون نشته، الله تعالی اختیار درکړي. الله پیغمبران هم در دې وجې نه رالیږي چې ته سم شې، وهدیناه النجدین، دواړې لارې درته الله ښودلې دي. په زور یې نه کوي، خو الله ته د مخکې نه معلومې چې دا سړکوزی به دا ځي، تقدیر د دین هم دی. نور الله تا نه منې کوي نه چې ته نیک عمل مه کوه. ګوره موږ په خپل کار باندې نیک عمل اراده مو کړه، د کوم ځایونو نه رالو، الله خو په لاره کې څه منې نه کړو چې واپس ځه. نه، انسان په خپل اختیار باندې بد عمل ته ځي، په خپل اختیار باندې دا نیک عمل ته ځي، او په دقه د اختیار په بنیاد باندې الله بیا سزا او جزا ورکوي. نو بهرحال عزتمندو د چا پته نه لګېږي چې انسان نه به څه جوړېږي. نو عزتمندو د چا باره کې سړی هېڅ نشي ویلی چې دا ښه سړی دی که بد سړی دی، مکمل اعتبار سره، فی الحال اعتبار سره ویلی شي چې دا لکه ډېر ښه سړی دی. راشه رب کائنات ته وګوره، د سید الکائنات که موږ ته د مخکینی امتونو
صفتونه بیان کړي نو هغوی خو تیر شوي دي او تاریخ یې تیر شوی دی مونږ خو نام و نشانم نو الله تورات کې موسی علیه السلام ته وایي زبور کې داود علیه السلام ته وایي انجیل کې عیسی علیه السلام ته وایي وایي زما اخري امت زما د اخري پیغمبر امت را روان دی زمونږ نوم او نشانم نو او زمونږ صفتونه کیږي دا ډېره اعلی خبره ده چې ستا نوم او نشانم نه معلوم نو ته بس صفت وکړې زمونږ نیکه غور نیکه مثلا موجود هم دی خو تا ته پته نشته نو صفت یې نشي کولی چې څنګه سړی دی نو ته د کړوسي صفت څنګه کولی شي چې تا لریدلی هم نه دی چې کېږي به او که نه به کېږي هی هی څومره امتونه تیر شو څومره زمانې تیرې شوې چاته څه پته او څومره لوی لوی عذابونه راغلي دي خلکو ویلې لاړ امت ختم شو پلاني وبا راله خلک ختم شو الله وایي نه تاسو ته څه پته ده زما اخري پیغمبر او د هغه امت لا را روان دی دومره مخکې او وړاندې صفتونه الله باندې د چا صفت کول لازم هم نه دي الله د چا څه پروا کوي الله الصمد الله بے پروا ذات دی الله د چا په الله غنی الله بے پروا دی چاته ضرورت نشته خو عزتمندو دا امت به د صفت قابل ځکه الله صفت کوي نو مخکینی کتابونو کې یو ورځ موسی علیه السلام الله ته وایي یا الله انی اجد فی الالواح امتا یأمرون بالمعروف وینحون عن المنکر یا الله د تورات په تختو کې عجیبه خبره لیکلې ده چې وروسته به یو امت راځي هغه به خلک نیکو ته رابلي د بدو نه به یې منې کوي موسی علیه السلام تعجب وکړو یا الله دا څنګه عجیبه خلک دي ولې تعجب وکړو ځکه مخکې به الله رب العزت د دې ډیوټۍ دپاره پیغمبران رالیږل نو چېرته یو پیغمبر او چېرته یو امتي چې نسبت خاک را به عالم پاک چرته یو امتی او چرته یو عظیم پیغمبر او چې کوم صفت الله د پیغمبرانو بیان کړی دی کوم صفت د پر الله پیغمبران را لېږلیو موسی علیه السلام ته وایي وروسته به امتیان هم دا کار کوي موسی علیه السلام وایي یا الله دا خو ډېر عجیبه خلک دي زما خو شوق پیدا شو زما خو مینه پیدا شوه رب اجعلهم امتی یا الله دا کسان ما له راکه زما او ستا دپاره موږ او تاسو نن څومره اخوا دېخوا کارونه کوو او چې کوم زموږ صفتونه شوي دي اوس ته د صفت ځان قابل نه جوړې هغه بېله خبره ده یو انسان د بادشاه زوی دی او په ډیران ناست دی نو دا خو د دقه مقلتوب دی نور دا خو په لینک روزرو کې ګرځېدی شي سونی چاندي سره لوبې کولی شي خو دا بېوقوف په ډیران ناست دی نو عزتمندو زموږ چې کوم کسان د دین کار نه کوي د دې مثال د دغه بېوقوف دی چې د بادشاه زوی دی خو د بادشاهي نه پیژني خپل منصب نه پیژني خپل صفت نه پیژني خپله کوالټي نه پیژني نو بهرحال موسی علیه السلام یا الله دا خلک خو ماله راکه زما ډېر شوق پیدا شو نبی الله رب العزت ورته وایي نه تلک امت احمد اے موسی ته ډېر جلیل القدر پیغمبرې وکلم الله موسی تکلیما موسی علیه السلام سره الله خبرې کړي دومره عظیم پیغمبر دی په دنیا کې سره خبرې کړي عظیم پیغمبر دی الله رب العزت چې کوم دی د خپل دیدار یو اندازه ورته ښودلې وه د خپل دیدار یو کرشمه ورته ښودلې وه دومره عظیم پیغمبر دی وایي موسی ته زما په نسبت باندې ډېر جلیل القدر یې خو تا نه وروسته محمد را روان دی دا د احمد علیه السلام امت دی نو بهرحال عزتمندو الله رب دومره عزت موږ له راکړی نو دا هم در حقیقت د نبی علیه السلام صفت دی د چا زوی چې ښایي د پلار صفتي که نه پلار پې فخر کوي خلک وایي د پلاني زوی ستا صفت نه کوي ستا زوی یا د یو خوشحالېږي ته د ځان په صفت باندې زیات انسان د بچو په صفت خوشحالېږي چې خلک وایي د ده بچي ډېر ښه دي نو دقه شان عزتمندو نبی علیه الصلاة وسلام بچي څه کې بچي خو یې د سردارانو سرداران دي د نبی علیه الصلاة وسلام دغه امتیان چې د نبی علیه السلام د اولاد د خپو خاورو ته نه رسي د هغې صفتونه په تورات او په انجیل کې شوي دي بیا موسی علیہ الصلاة والسلام وی انی اجد فی الالواح امتا اناجیلهم فی قلوبهم یقرؤونها یا اللہ د تورات په تختو کې عجیبه صفت لیکلې د یو قوم د یو امت چې هغه به داسې امت وي چې د هغوی په وړو کې شان زړه کې به ستا ټول کلام په هغې کې پروت وي یا الله داسې عجیبه امت به دا ولې عجیبه موسی علیه السلام وکړو وګڼو ځکه د موسی علیه الصلاة والسلام په قوم کې یو حافظ تورات نه و حالانکه د موسی علیه الصلاة والسلام چې کوم حواریین دي او ملګري دي او د عیسی علیه السلام د هغې الله په قرآن کې صفتونه کړي دي چې ښه خلک وو خو عزتمندو د عیسی علیه الصلاة والسلام په امت کې یو حافظ انجیل نه و او د
داود علیہ السلام په امت کې یو حافظ زبور نو. ځکه موسی علیہ السلام یا الله عجیبه خبره ده، ګوره زمونږ په امت کې یو قسم نشته حافظ، او د هغه په امت کې به ډلې ډلې کسان وي. هی که موسی علیہ السلام ته لا دا پته لګېدلی وی چې دلته به سترګې هم نه یو ټول قرآن به ورته یادي، بیا څه کول؟ چې موسی علیہ السلام ته دا پته لګېدلی وی چې د دې ښځو ته به هم یادي، د دې نرو ته به هم یادي، د شپږو 7 کالو ماشوم ته چې لا پوره د دنیا په شدو بد نه پوهېږي، لر او بر نه پېژني، او د الله کتاب ورته هره پاڼه یاده ده، بیا به موسی علیہ السلام څومره تعجب کولی. دا خو ته صرف دومره لیکلي چې د هغوی په زړه کې به قرآن پروت وي، تعداد یې ورته نه وښودلی چې په هر کال به لکونه حافظان جوړېږي، هر کال به لکونه حافظان جوړېږي، او سترګې به یې نیم یو قرآن به وایي، قرآن به یې لیدلی هم نه یو قرآن به وایي. دا ډېر دې وجې نه د قرآن والا ډېر قدر کوئ. ځکه د موسی علیہ السلام غوندې عظیم پیغمبر وی یا الله دا کوم زړونو کې چې دا وړه زړونه وي او ستا لوی کتاب به پکې پروت وي، رب اجعلهم امتی، یا الله دا زړونو والا خلق مال راکا، دا کوم زړونو والا دي دومره شان زړه او په دې کې دومره لوی کتاب د الله راضي کول، یا الله دا اهل دل خلق مال راکا. د زرو په قدر باندې زرګر پوهیږي، قدر زر زرګر شناست قدر جوهر جوهری، جوهری د جوهرو په قدر پوهیږي، زرګر د زرګرو په قدر پوهیږي چې د قرآن والا خلق څومره عظیم خلق دي. نن بعض خلق اعتراض کوي، اول یو عالم نه چا تپوس کړی چې دا د منبر والا خلق هم که ایجوکیټډ شي نو څومره به ښي، او دا د ایجوکیټډ خلکو ته ولې نه میلاوي؟ هغه ورته د ظالم بچو اصل ایجوکیشن هم دا دی. سوال داسې وکړه چې د دې کالج والا، یونیورسټو والا، دکانداران خلک ولې د قرآن ایجوکیشن نه حاصلوي؟ لانجه د دغه ځای نه جوړه شوې ده. ځکه ستا مطلب دا دی چې د دې خلکو د وجې نه خرابي ده. نو تاسو خپله سوچ وکئ، د دنیا په اکثرو حکومتونو کې اسلامي خلک او دینی خلک نشته، که کوي نو د بالکل په وړو کې د مالګې برابر دي. داسې ده که نه ده؟ په امریکا کې به اوس اسلامي سړی چېرته په اسمبلی کې به تاسو ته پیدا شي؟ نه، بیا هم د امریکې حالات خراب دي. روس ولې ټوټې شو؟ هلته په خپل ملک کې ولې هغې کې مولیان یو څه، هغې کې حافظان یو څه. زه د روس مثال به درکړو چې بالکل سیکولر ځایونه دي. عزتمندو جوړیږي په حق دین باندې او په حق علم باندې چې کوم رب کائنات د ټول کائنات دپاره رالیږلی دی. زمونږ ملک ولې خراب دی؟ زمونږ ملک کې چېرته مولا وزیر اعظم تیر شوی؟ چاته یاد شي؟ نه دی تیر شوی که مولا وزیر اعظم لا اوسه پورې نه دی تیر شوی. بیا هم زمونږ د ملک حالات خراب دي. او چې کوم وزیر اعظم تاسو جوړوي هغه ایجوکیټډ وي که نه؟ ایجوکیټډ وي خو مولا نه وي، ایجوکیټډ وي خو علم ورسره نه وي، ایجوکیټډ وي خو حافظ قرآن نه وي. نو د دې وجې نه عزتمندو دا الټه خبره ده. اصل علم او ایجوکیشن د الله دین دی. چې کوم انسان 10 کاله علم حاصل کو دا ایجوکیټډ شو. چې کوم انسان پوره قرآن په سینه کې راوستو دا ایجوکیټډ شو. د دې خو موسی علیہ السلام سوال کوي، د ایجوکیشن والا سوال نه دی کړی چې د ایجوکیشن ډپارټمنټ والا مال راکړي، وایي الله دا قرآن والا حافظان والا امت نه دی دقه مال راکړي. نو بهرحال عزتمندو قدر زر زرګر شه، دې مطلب دا نه چې تعلیم ناروا دی، دا څیزونه دغه باندې ثواب میلاویږي. او په دغه باقاعده حکم راغلی واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله رب العزت وایي چې هر قسمه قوت تاسو سره وي دا ځان سره تیار کړئ، کاغه ډاکټري ده، کاغه انجینیرنګ دی، کاغه مثلا هر قسمه دی، دا په موږ باندې فرض کفایي دي. ډاکټران جوړول، انجینیران جوړول دا په موږ باندې فرض دي، خو دا موږ ته دقه د قرآن ایجوکیشن ښودلی دي. موږ ولې ډاکټري حاصلو؟ زمونږ په ډاکټرۍ باندې موږ ته ثواب میلاویږي، د امریکې په ډاکټر باندې هغه ته ثواب نه میلاویږي. ولې؟ موږ ته قرآن ویلی دي چې دا ډاکټري وکړه. زمونږ په ډاکټرۍ انجینیرنګ چې موږ وکړو او په ښه نیت باندې وي موږ ته په دې ثواب میلاویږي، ځکه دا موږ ته د قرآن ایجوکیشن دی چې ډاکټري وکړه. نو څومره عجیبه زمونږ دین دی. زمونږ دین کې چې ډاکټري کې هم عزتمند قرآن دی، چې طبابت کې هم قرآن دی، چې هر قسمه کار کې د دنیا هم دا د قرآن مطابق دی چې حلال کاروبار. نو موسی علیہ السلام حیران شو، یا الله وی دغه امت مال راکړي. نو هغه پوهېدو په دې باندې
و یو ځل یو طالب علم د دې ته یو مثال یو قصه بیانو. یو ځل یو طالب علم هغه استاد سره سبق ویلو. استاد به ورته ویلي بچیا دا فلانۍ مسله مې چې درته وښودله دا د 1 لک روپو مسله ده. هغه ډېر خوشحاله شو چې 1 لک روپۍ مې وګټلې. چې بله مسله به ورته وښودله وایي بچیا دا د 100 لکو روپو مسله ده، دا فلانۍ مسله د زرګونو روپو مسله ده. هغه ډېر خوشحاله شو چې کله فارغېدو وایي زه خو کروړپتي ما ځکه ما سره د لکونو مسلې پرتي. نو کله و یو ځلې طالب علمۍ کې ذکریا رحمت الله علیه غالبا دا قصه لیکلې ده. و یو ځلې سپلۍ وشلېده، چپلې وشلېده، نو هغه لاړې موچي له لاړې. چې موچي له لاړې ویل دا سپلۍ راله وګنډه، چپل راله وګنډه. ویل کېنه. په دې دوران کې د طالب علم دته یو څو مسلې وښودې. وایي بابا دا د تیمم مسله داسې ده. هغه ورته ویل ښه بچیه، وایي بابا دا یو مسله د 1 لک روپو ده، او دا پلانۍ مسله په موضوع مسله ده، دا پلانۍ د اودس مسله ده، دا ګورې د 3 لکو روپو مسله ده، دا بله مسله د 100,000 روپو مسله ده. دومره مسلې دي. هغه ورته ویل ډېره ښه ده. چې کله سپلۍ وګنډله بس دا ترې روان شو. موچي ماما ورته آواز کوي بچیا چڼیا دې خوا راشه. او ته یې ولې؟ وایي د دې پیسې نه راکې. ورته بابا جي بس سړی ما درته د لکونو روپو مزلې وویلې او 1 روپۍ مې هم نه ونه غوښتله، او ته چې کوم دی د یو انې سپلۍ دې راله جوړه کړه او ما نه پیسې غواړي. هغه ورته بچیا دا د لکونو روپو مزلې دې ځان سره کېده او ما له 1 انه راکړه. زمونږ داسې خلک دي، ما له 1 انه راکړه، لکونو روپو مزلې دې واپس یوسه. سړی ډېر خفه شو، ماشوم خفه شو چې ما ته خو مې استاد دروغ ویلی دي، دا مسله د لکونو ده، دا د کروړونو ده، او دا د دې ده، دا خو مې استاد ما ته دروغ ویلی دي او زه خو یې وشرمولم. زما سترګې په 1 پیسه باندې سړي ته ټیټې کړلې. وایي بابا پیسې دل راوړم. هغه له د کور نه راوړې پیسې وله ورکړه. استاد ته لاړې ډېر غمجن و. استاد ته بچیه ولې؟ وایي استاد جي خبره ډېره غټه ده او ادب د وجې نه تا ته نشم کولی. ویل نه بچیه زه ستا د مور پلار په شان یم چې زه ستا تربیت ونه کړم، زه تا ته ښه بد ونه ښیم، تا ته بیا څوک ښایي؟ وایي استاد بې ادبي ده. وایي خیر دی بچیه ځان په مشکل کې پریشانۍ کې ما چوه ووایه، زه دله اجازت در کوم ویې وایه. وایي استاد ستا متعلق خبره ده. وایي بچیه زما متعلق دی وایه. وایي تا ما ته دروغ ویلی دي. وایي بچیه کوم ځای کې مې درته دروغ ویلي؟ وایي تا ویل دا یو مسله د زرګونو ده، هلته ورشه موچي ماما پې د 4 انو سپلۍ نه ګنډي، د 4 انو سپلۍ نه ګنډي. او ته بچیه داسې چل دی چې دا خبره خو ډېره غټه خبره ده. موچي ماما په دې باندې څنګه پوهېږي؟ هغه پرېږده په دې نه پوهېږي. زه تا پوهېږم ته پې ولې نه پوهې؟ ته علم حاصلې او په دې نه پوهېږې چې دا د قیمتي څیزونه دي. وایي زه نه پوهېږم نو دا زه خو په دې پوهېږم چې د پیسې کار پې ونه شو. ویل بچیه داسې کار وکړه، لږ صبر وکړه. کور نه دننه لاړې یو قیمتي ملغلرې راوویستله. ویل بچیه دا واله او دا بازار کې خرڅه نه کړي، خو مختلفو دکاندارانو نه تپوس وکړه چې د دې څه قیمت دی. بیا دې موچي ماما لم راشه د دې قیمت یې تپوس وکړه او بیا واپس ماله راوړه. ویل ډېره ښه ده. لاړې سبزۍ والا ته یې ویلې ماما دا بلورې به وان لري؟ هغه ورته ویلې چڼیه بس کار دې نشته دی، نو دا څه شی دې راغوستی دي؟ زه واله یو بادرنګ به درکړم مثلا. کلونو ماما ته یې ویلې هغه یو پلیټ به درکړم مړه، پلیټ ته دې کلونو ته دې زړه شوی دی، بس اوس دا شیزونه ځان سره ګرځې. واله یو پلیټ وخوره او دا هم د سره وړه خیر دی، زمانه ده په کار ځه، خو یو پلیټ وخوره. چا ورته یو سي، چا ورته یو نیمبو یاد کو، چا ورته یو شی، چا ورته بل شي. لاړې صرافه بازار ته د سرو زرو بازار ته او د جواهراتو بازار ته لاړې. هلته یو دکاندار ته وویلې ښه دور و، هغه پېژانده چې طالب علم دی. وایي بچې دا شی د سره ډېر قیمتي دی، د دې سوداګر د دې بازار چې کوم صدر دی عقد د دې قیمت درکولی شي، دا واړه دکانداران د دې قیمت نشي درکولی، دا ډېره قیمتي ده. ویل که خرڅې؟ ویل نه خرڅوم، خو نیم استاد راته ویل چې خرڅې به نه. بیا موچي ماما لاړې. وایي موچي ماما 1 پیسه علي که دا شی علي؟ هغه ورته ماله پیسه راکړه مړه، ته خو په شرم دې کار نشته. کله وایي د لکونو مسلې درته ویم، د زرګونو مسلې ویم، اوس دې کاڼې راغستې چې کاڼې رانه واله. په دې زه څه کوم؟ په دې مرۍ زه څه کوم؟ ماله 1 پیسه راکړه. ویل هو دا پیسه واله. موچي ماما تیل موچي ماما ما زرګرانو بازار ته وړې وه. هغه وایي کشر زرګر ویلی چې ما سره د دې قیمت نشته. اوهو بیا اوهو شروع. استاد د چې رالی، استاد ورته وایي بچیه څه پوه شوې که نه؟ وایي استاد جي زه پوه شوم، تا صادقې خبرې کړي، تا ټولې خبرې رښتیا کړي او په جړا جړا رالی، ما ستا بې ادبي وکړه. وایي څنګه پوه شوې؟ وایي ګوره په دې ملغلرې باندې هغه موچي نه پوهېدو او هغه زرګر راته ویل چې زه دله دا ټول دکان په دې ملغلره در کوم. نو ما ته پته ولګېده چې د زرو په قدر باندې زرګر پوهېږي، د دې مسلو په قدر باندې موچي نه پوهېدو. نو هغه پې د 1 پیسې قیمت نه ورکو. راشه صحابو نه تپوس وکړه چې د پیغمبر خبرې څنګه دي؟ هغوی موږ پې ټول سرونه قربان کړته وی چې څنګه دي. د صحابو نه تپوس وکړه، د اصحاب بابا زیارت ته لاړ شه، تپوس وکړه ای صحابو څه چل شوی چې تاسو دې شړو ته راتلئ؟ د اصحاب بابا دا کلی اوس هم لا شړ دی.
دې شړو کلو کې تاسو کول څه وایي ظالمه تا ته پته نشته موږ د سردار دو جهان اقوال او ملغلرې تاسو ته رارسولي دي تاسو ته پته نشته څومره قیمتي سیزم درته رارسولی دی موږ پې سرونه قربان کړه موږ پې میندې قربان کړې موږ پې بچي قربان کړه او ته تپوس کې چې څه دپاره راغلی د صحابو نه تپوس وکړه چې د پیغمبر خبرې څنګه دي یو صحابي ابو بخاري شریف کې دي مونږ وویل وایي هغه خبر شو غالبا عبدالله بن جابر یا جابر بن عبدالله هغه خبر شو چې د پلاني یو کس سره د پیغمبر دا خبره ما اورېدلې ده خو ما ته بل صحابي کړې ده او هغه د بل نه اورېدلې ده هغه پلاني صحابي د پیغمبر نه ډایرک اورېدلې ده د پیغمبر نه ډایرک اورېدلې ده مسیرت شهر یو میاشتې مزل وکړو هغه صحابي کور ته لاړې دروازې وټکوله هغه ویل څه دپاره راغلی وایي تا پلاني خبره د پیغمبر نه براه راست اورېدلې ده هغه ورته ویل او وایي زه د دقې یو خبرې دپاره یو میاشت مزل ما وکړو چې ستا د خولې نه ډایرک واورم د دغه خلکو نه تپوس وکړه چې د پیغمبر د خبرو څه مقام دی او ولې به مقام نه وي یو اندو لیکلي دي چې دې پیغمبر ته حیران شه دا چې کوم دی یو شړ ځمکه کې راغلی کارجن ځمکه کې د مکې په ځمکه کې هلته اوبه نه وې هلته اونې نه وې هلته ساینس ټکنالوجي نه وه هلته یو شی د خوراکونو څیزونه صحیح نه میلاوېدل دا دوی به چې کوم دی یمن ته تلل او شام ته به یې تلل هلته به یې د خوراک څیزونه راوړل مکی والا هلته نه به د خوراک څیزونه راوړل دلته د خوراک څیزونه نه میلاوېدل وایي سوچ وکړه هلته یونیورسټي نه وه مدرسه نه وه سکول نه یو یونیورسټي نه وه یو کالج نه او بیا هم دا پیغمبر په دغه شړ ښار کې رالی او په لږ وخت کې چې کوم دی د هغه آواز دیواري چین ته ورسېدلو او هندوستانه پورې راورسېدلو وایي نور د ده عظیم کرامت څه وی نه وینې چې دا کرامت او معجزه نه کړي نو څه عجیبه څیز به لا نور څه ته وایي او خپل دین او خپل دا سیزونه ټول ځایونو ته ورسول نو بهرحال عزتمندو الله رب العزت موږ او تاسو له یو عظیم پیغمبر را کړی نو موسی علیه السلام وایي یا الله دغه حافظ قرآن چې دا د چا په زړونو کې به قرآن وي دغه خلک که دې ما له راکړو نو ستا به ډېر شکر ادا کړم ورته نه موسی ته زما عظیم پیغمبر خو دا کسان ما احمد دپاره تیار کړي دي احمد رسول الله دپاره مې تیار کړي بیا موسی علیه السلام یو بله خبره کړې ده ابرته چېرته بله موقع کې بیان کومه عزتمندو څه د سیرت حوالې سره مې درته بیان وکړلو یو پهلو مې درته پیش کړه نه یو څو مسایل درته بیانو ځکه خلک په انتظار باندې چې یو مسله زده کړو یو مسله ده د اودس عامه مسله ده بلکل چې اودس کې څو فرض دي نو د دې نه خو ډېر خلک واقف وي خو بیا هم عزتمندو بهر ملکونو نه موږ ته خلک ټلیفون نه کوي یا بعض وخت اوبه کمي وي نو انسان وایي چې فرایض پوره کړمه یا بعض وخت انسان نه یو اندام پاتې شوی په یره تې پاتې شوی قصدن تې نه پاتې شوی خو په هیره تې پاتې شوی دی بیا سړي سره غم شي چې آیا ما پوزې ته اوبه اچولي نه دي چې زما دا مونځ به شوی که نه هغه هلته کاروبار وي هلته ورته نیک اواز کوي چې راځه هلکه دا حیران دریاني چې پوزې ته مې اوبه نه دي اچولي یا مې خولې ته اوبه نه دي اچولي چې دا مونځ به مې شوي که نه مونځ خو فرض دی هغه سره غم شي نو دې وجې نه بنیادي مسایل هر مسلمان له زده کول پکار دي په دې کې یو بنیادي مسله د اودس ده چې اودس کې څو فرض دي د فرض مطلب دا دی چې اودس کې تا دغه کارونه وکړه نو ستا اودس وشو که د دې نه د نه پاتې شو نو د سنت خلاف به صحیح اودس به دې نه وي خو مطلب طریقې د رسول الله باندې به دې نه وي خو اودس دې شوی دی د دې مطلب دا دی فرض هغه عمل ته وایي چې د انسان نه په کوم عمل کې پاتې شي نو هغه عمل یې د سره قبول نه وي او دا نور عملونه داسې وي چې هغه تا نه پاتې شي سنت مستحب نو عمل خو دې شوی وي خو ثوابونه دې کم وي او په دې عمل به تا ته کامیابي نه میلاویږي کامیابی په هغه عمل میلاویږي چې فرایض هم پکې وي مستحبات هم پکې وي سنتونه هم پکې وي نو بیا به ته کامیابېږې بیا به ستا په اودس باندې هم جنګونه فتح کېږي خو ځا بالفرض فرض څه شی دي فرض عزتمندو یو ځل ماشومانو ته ما ښودل نو هغه ته مې داسې شعرونه شان جوړ کړو مالې اودس کې څلور فرض دي اول انزل د مخ دي دویم انزل لاسونه دي دریم مسا د سر ده او څلورم وینځل د خپو دي او ګیټې مور سره دي دا الفاظ څلور فرض دي عزتمندو اول انزل د مخ دي مخ به پوره مخ چې کوم ځای نه دا ویښته راټوکېږي تر د دې غوږونو نرمو پورې او دغه رنګې دا زنه چې ږیره دې نه وي ټوله زنه مرۍ نه ټوله زنه او دا ټول مخ چې کوم دی عزتمندو دا فرض دی که په دې کې د نه زره ځای پاتې شو
اودس ته نه دی شوی. نو معلومه شوه خولې ته اوبه اچول، پوزې ته اوبه اچول دا فرض نه دي. مخ وینځل فرض دی. د مخ ظاهري بشره، د پوزې، دا بره، دا ټول ځایونه دا وینځل په مخ کې رال دا فرض دي. دویم نمبر عزتمندو، که د چا ګیره کې مخ کاري نری رنګۍ ګیره ده نو بیا به لاندې مخ ته اوبه رسوي، او که ګڼه ګیره ده نو بس بیا دغه حصه ورته معاف ده، بیا دا ظاهري حصه دا به وینځي تر غوږونو پورې ده، او په ګیره کې به خلال وکړي، سنت طریقه ده. نو بهرحال ظاهري او د ګیرې ظاهري حصه به ووینځي، بس دغه وله کافي ده. دویم چې کوم دی لاسونه وینځل دي. لاسونه، لاس د دې ځینه واله تر سنګلو پورې دویم وینځل لاسونه دي، سنګلې ورسره دي. لاسونه به مینځي او سنګلې به مو سره وینځي، نو پوره لاس به وینځي د دې نوک نه واله تر د دې سنګلو پورې. دا وینځل دي عزتمندو، دا به وینځي. نو دا دویم فرض شو. که په دې کې د نه پاتې شو ګوتمه دی اچولې ده، ګړۍ دی اچولې، سخت شی دی اچولی دی، لاس ته دی تار کلک اچولی دی، په دې کې د نه زره ځای پاتې شو بس اودس دې نه کېږي. ابه خوځې را خوځې چې دې فرض حصه کې د نه یو زرم پاتې نه شي. یا مثلا ښځو ناخن پالش لګولی دي بس اودس یې نه کېږي، ابه لرې کوي. داسې ناخن پالش دی استعمالوي چې هغه لګېږي. اوس داسې نوکان میلاویږي ښځې د نوکانو د پاسه ور ولګوي، نو ځان نه هغه کمزوري ناخن پالش دی نه استعمالوي چې ډول کې به سم پیسې خرچ کوه. او دریم چې کوم دی د سر مسه کول، څلورمې حصې مسه کول. یعنې که په دې څلورمه دومره سر باندې د لاس کېغوستو نو بس فرض دی شو، یا داسې لاس تې راښکلو یو لاس هم فرض دی پوره شو. خو سنت طریقه نه ده. سنت طریقه دا ده چې پوره مسه وکړي. خو بالفرض چا یو لاس کېغوستو او هېر شو بل لاس یې کېنغوستو، بیا وایي چې مونځ مې شوی که نه، نو مونږ یو چې څلورمه حصه په سر باندې د لاس راښکلی وي نو بس هغه فرض دی پوره شوی دی. صحیح ده. او دارنګ عزتمندو څلورم فرض په اودس کې هغه خپې وینځل دي سره د ټخنو نه. نو دا فرض دی. نو چې دا څلور فرض دی پوره کړه، ستا فرض پوره شو. په دې باندې اوس مونځ هم کېږي، تلاوت هم کېږي، او جنازه هم پې کېږي، او هر عمل پې کېږي. او که دې کې د نه کوم عمل پاتې شو نور دې ټول هم کړي، پوزې ته دې 200 پیرې اوبه اچولي دي، او دارنګې خولې ته دې پوره ډرام لګولی، پیپ دې لګولی دی، خو مخ دې نه دی انځلی، خپې دې نه دي انځلي، مسه دې نه ده کړې، اودس دې نه دی شوی. نو چې کوم انسان مونځ وکړو یا تې مسه پاتې وه، یا تې مخ پاتې و، یا تې لاسونه پاتې و، او یا تې خپې پاتې وې، نو به د ده اودس نه دی شوی. دا به اودس هم دوباره کوي، دا به مونځ هم دوباره کوي. یا کله اوبه کمې دي نو بس دغه اعضا ووینځه، نور پرېږده. خو نور عزتمندو چې وخت هم شته، ټایم هم شته، اوبه هم شته، نو بیا به د سنت طریقې مطابق اودس کې. هغه څنګه دی برته بله موقع کې بیانو. خو اوس فلحال تاسو ته د اودس فرایض هغه بیان شو. بل عزتمندو دویمه مسله د تیمم ده. تیمم دې ته ویلی کېږي چې کله تیمم د اودس قایم مقام دی، چې یو انسان اودس نشي کولی، یا ورسره اوبه نشته، یا اوبه وله چې کوم دی بدې دي، یا اوبه موجود دي خو هلته څه تکلیف دی څیز موجود دی، مثلا شیر موجود دی، اور لګېدلی دی، داسې بل څه ضرري شی دی چې هلته دا اوبه نشي حاصلولی بغیر د تکلیف نه، او نږدې اوبه نشته 1 کیلومیټره پورې، 1 میله پورې شرعي میل. یو شرعي میل د کیلومیټر نه لږ شان 1 فرلنګ اوږد وي، نو بهرحال داسې تقریبا 100 کیلومیټر پورې اوبه نشته. نو په دې وخت کې ته تیمم کولی شي. یا اوبه شته خو بیمارې، بعضې کسان وایي زما زړه نه غواړي، په خاورو به څنګه کوو؟ مونږ یو دا زړه خو ټک چول پکار دي چې د الله حکم دی او نه مني، دا نه دی ویل پکار. خاوره ډېر بهترین څیز دی. انسان پیدا د خاورې نه دی، انسان پیدا د اوبو نه دی. د دې دوو څیزونو نه انسان پیدا دی، نو د دوو څیزونو انسان فطرتي خوښ دي. ته لاړ شه د ښځو نه تپوس وکړې ښځې خاورې خوري، ته وایې زما خوښې نه دي. بعضې ښځې هغه خاوره خوري او د میټي خوري. نو بهرحال عزتمندو تیمم احکامات، تیمم هله صحیح کېږي. تیمم کې یو څو خبرې ضروري دي. یو نیت پکې ضروري دی، چې کوم انسان نیت ونه کړي د تیمم نه کېږي. اودس کې نیت فرض نه دی، په تیمم کې نیت فرض دی. اصل کې اوبه خو پیدا شوي دي صفایي دپاره دي، نو هلته که ته نیت ونه کړي تا صفا کوي، خو خاورې د پاکۍ دپاره پیدا شوي نه دي. خاورې خو سړی ککړی، نو دې وجې نه ته پکې نیت کې چې نیت دې وکړو نو هله به دې صفا کوي. چې ته نیت وکړې خدای او نیت څه دی؟ یا الله د پاکۍ دپاره تیمم کوم. بس پخوا به پښتنو نیت کو، نیت به کو تیمم کوم دپاره د خدای چې پاکي په ما روا شي، ناپاکي زما جدا شي، داسې نیت به کو. صحیح ده. په زړه کې دا خبره دې راله هم کافي ده، که په خوله دې وویل هم ډېره بهتره ده. خو نیت د زړه ضروري دی
چې ته دا ووایې چې زه پاکې هسې چې ځان پورې خاورې راکړې او ټول ځان هم دې په خاورو کې لت پت کو نو تیمم دې نه دی شوی څو پورې چې دې نیت نه کړی یو دا خبر دویم دا دی چې څه عذر وي چې عذر دې نه نو تیمم څه دپاره کې بیمارې اوبه نشته تاله بدې دي داسې څه عذر وي نو بس بیا به تیمم کې چې عذر دې نه وي نو هسې به نه کې یو سړي اورېدلي چې تیمم خو بس د اودس په ځای باندې دی بس چې کله م یخني شوه نو فارسیبانو په کابل کې خو ډېره یخني او ډېرې واورې کېږي بس هغه به روره فورا تیمم وکړلو وایي تیمم نیست گنج خدا است وایي تیمم نه دی د خدای پاک یو لویه خزانه ده بس ارضي کې پې کار چلوه نو داسې نه دی عزتمندو چې عذر دې موجود وي دریم دا ده چې ته به تیمم په خاوره باندې کې یا د خاورې د جنس نه چې کوم څیز په هغې باندې به کې د خاورې جنس څه مطلب هر هغه څه چې هغه په اور باندې نه سوځي او یا په اور باندې نه ویلې کېږي هغې ته خاوره ویلی کېږي په شریعت کې چې نه ویلې کېږي او نه سوځېږي لکه کاڼې چونه هر قسمه کاڼې یاقوت زمرد فلانې خښته پخه کچا هر یو قسمه خښتي دا سوځېږي خو ویلې کېږي نه دې ته ویلی کېږي خاوره په دې هر قسمه څیز باندې او دغه تیمم کېږي او د دې نه علاوه که په کاڼي باندې پینټ شوی دی مثلا یا په بل څیز باندې پینټ شوی نو بس بیا خو خاوره نه شوه خو سوځي پینټ نو بیا به هغې باندې ګرد و غبار ضروري وي چې ګرد و غبار پې وي داسې ګرد و غبار چې ته داسې شړق ورکړې چې الوځي نو بیا په بل څیز باندې په اوسپنه هم کولی شي خو اوسپنه باندې چې ګرد و غبار موجود وي پلاستیک باندې هم کولی شي بیا خو چې ګرد و غبار او دوړه پې موجود وي نو درېیمه شرط وله دا دی چې په خاوره باندې به کې څلورم وله دا دی چې پوره مسه به کې مثلا تیمم کې نو چې پوره مخ دې راشي هغه کې تر دې پورې پوز دا ځای نه داسې ګوره لاس به راولي د پوزې دې ځایونو پورې پوره هغه باندې او ګیره کې هم داسې لاسو سره وبې څنګه چې اوبو باندې تا نه ذره ځای پاتې شي مخ نه او دس دې نه کېږي نو په تیمم کې هم که تا نه په مخ کې ذره حصه پاتې شوه نو بس بیا دې نه کېږي نو دا پکې پوره مسه به کې او لاس به نه اوچتې داسې چې د یو ځل لاس شروع کړو نو لاس به اوچتې نه که لاس دې اوچت کړو بیا به بیا خاوره کې لاس وې نو بهرحال درېیم شرط څلورم شرط دا دی پنځم شرط دا دی چې پوره لاس سره به چې کوم دی مسه کې هسې ګوتې به ځان باندې نه راکاږي پوره لاس به راکاږي او بل شرط وله دا دی چې ښځه حیض او نفاس کې نه وي که حیض او نفاس کې څلوېښتۍ کښي نو بیا خو تیمم سره هغې اودس کېږي نو نه ضرورت شته او اتم نمبر دا دی اوبه به لږ طلب کې چا نه به تپوس کړي چې اوبه شته که نشته یا خپله اندازه به وکړي داسې غر د پاسه اوچت ځي کې به ودرېږي خواوشا به داسې 400 ګزه به دې خوا وګوري 400 ګزه دې خوا دې خوا به وګوري مارغان نشته او داسې درنده نشته نو پته ولګي د اوبه نشته دی بس ځه یا به چا نه تپوس وکړي بس چې چا ورته ویلي خواوشا کې اوبه نشته بس بیا تیمم وکړه دې شرطونو سره تیمم کې دویمه مسله دوه فرضونه دي دوی ارکان دي او بعض وایي درې دي یو پکې نیت دی نیت به خامخا کې اسان نیت تیمم کوم د پاره د پاکۍ بس لږې دا راوله همدې دپاره خلک کوي او دا یاد لري د غسل او د اودس یو تیمم دی ښه فرق پکې نشته دی بلکې که دواړه نیتونه په یو تیمم کې وکړي دواړه کاره دي پې کېږي ایک تیر دو شکار نو بهرحال یو پکې نیت فرض دی دویم پکې دوه ضربونه مطلب دوه ځل په ځمکه باندې لاس وهل یو ځل به لاس ووې په مخ بیا راکاږي دویم ځل به لاس ووې په لاسونو بیا راکاږي دې ته ویلی کېږي به دا ستا تیمم وشو نو دا پکې ډېر ضروري دی چې کوم کس بیماري نشي کولی بل کس به وله وکړي مسنون طریقه د تیمم څنګه به کې اسانه طریقه ده د خاورې ځای به وګوري یا په کوم څیز کې چې خاوره پرته ده پاکه صفا خاوره په کوم ځای چې ماشوم میتیازي کړي وي په هغه ځای باندې نه کېږي د جومات په خاوره هم کېږي مدرسې په خاوره هم کېږي داسې به کښېني خښته ځان ته مخې ته کېږده داسې لاس پې کېږده یو ځل یې مخکې بوځه بل ځای راشاته بسم الله وایه بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل یې داسې پې ووه یا که خاوري دا ګوتې لږې کولاو کوه چې دا دوړې د دې ګوتو په منځ کې لاړې شي داسې وکړه او بیا یو ځل به چې کوم دی په مخ باندې داسې راکاږي داسې دا ټول چې دې پوزې دې ځایونو کې به راشي که میخکې وي هغه هم خوځول پکار دي یا داسې ښځو بل څیز په مخ راښکلی دی یا لګولی دي نو هغه به دا ورسره خوځوي راخوځوي نو دا یو شو دویم ځل به بیا داسې کار وکړي مخکې وروسته به لاس بوځي که لاس پورې د خاورې ډېري نو داسې چل کولی شي دوړې دې وڅنډه که ډېرې زیاتې پوکې هم ورکولی شي خو داسې نه چې لاسونه واپس داسې صفا کړي نو بیا د تیمم څه دپاره کوه خو لاسونه دې واپس صفا کړه نو دا لږ اختیار درته شته او دریم ځل به بیا چې کوم دی لاسونه ووې بیا چې په لاس باندې راکاږي دې طریقې سره بیا راکاږي دا دوه ګوتې به جدا کړي دا درې به جدا کړي ځکه چې ټول لاس ته ورسي دا ښی لاس به روانې د دې دا درې ګوتې به د دې درې ګوتو نه لاندې کړي او داسې به راځې
دې طریقې سره بیا به د لاس الټه کړي دا دوه ګوتې خو پاتې وي که دا دوه ګوتې به په دې برزي باندې راکاږي او دا ګوتې هم دې پاتې وي دا دوه ګوتې هم په دې راکاږي دې کې به هم لاس اوچتی نه چې داسې د لاس نیم راخ کړلو بیا د لاس اوچت کړو بیا به بیا لاندې په ځمکه لاس وی او چې یو ځل سره وي نو بس بیا خیر دی په یو ځل باندې داسې والی شي دې طریقې سره عزتمندو چې تا یو ځل مخ دپاره وکړو یو ځل د لاس وکړو بس تیمم دې وشو خپې په خاورو کې راښکل یا نور پکې اورېدل یو سړي ته چا ویل تیمم به کې د غسل لپاره او دس دپاره خو یې داسې وکړو چې غسل کړی ویل په غسل کې خو ټول بدل وینځلي نو بس سړی کمیس یې وویست او بار ډاګې ته راووتو په دې خاورو کې تاوېدو را تاوېدو چې رالی وروره په دې سترګو پورې په دې پوزه پورې هم خاورې نه کتې دي ښځو ورته یې څه چل دی کړی وایي تیمم مې کوو که نه وایي دا څه دی وایي د غسل تیمم نو د غسل او د اودس یو شان تیمم دی الله اسانۍ سره رالیږلی دا اور عجیبه امت دی الله رب العزت په خاورو کې هم د دې دپاره صفایي ایښې ده په خاورو کې هم د دې دپاره صفایي ایښې ده نو د دې وجې نه عزتمندو تیمم ماتېږي په څه باندې چې کوم عذر هغه ختم شو مثلا اوبه نه وي اوبه رالې بس تیمم دې مات شو په خبره وشي یا مثلا بیمار وي او تیمم دې کړي بیماري دې ختمه شوه بس قصه ختمه نو دې څیزونو سره یا اوبه لرې وي او ته اوبو ته ور ورسېدې نو بل ټایم دپاره به تیمم نه کړي نو دا د تیمم یو مسله وه دا درته بیان شوه او د دې نه فایده علی بله جمعه به ورته انشاءالله نورې مسلې بیانېږي